په دا کې یو کوی ته یو ماشوم ورځېدلی و 3 کالو ماشوم نو هغه ماشوم چې هغه کوی ته وغورځېدو پرون ورځېدلی و ډېر کوشش وکړو د ریسکیو والا او د مختلفو ادارو خو چونکې هغه ماشوم داسې ځای ته غورځېدلی و چې 85 ګز کویه و او بیا سر کې خو کولاو دی خو لاندې ډېر وړوکی دی دا کویه او دا بور لاندې ډېر وړوکی دی او ماشوم ډېر لاندې ځای ته تللی و چې عمله پې ناکامه شو ماشوم لاندې وفات شوی نو په داسې موقع باندې رب ذوالجلال د والدینو دپاره څومره غټ اجر ایښی دی حدیث شریف کې راغلی دی ابو حسان رضی الله تعالی عنہ په نامه باندې یو صحابي دی مسلم شریف حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی دی فرمایي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ابو هريره که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه څه اورېدلي وي ما یو دوه د زړه ټوکړې وفات شوي دي یو دوه بچي مې وفات شوي دي که د دې په هکله څه اورېدلي راته بیان یې کړه چې دا زړه ته مې اطمینان او تسلي میلو شي ابو هريره رضی الله عنه ورته فرمایي چې بالکل ما اورېدلي دي نبی پاک علیه السلام فرمایي چا نابالغه اولاد وفات شو نو که خیال هم کړی هغه ماشومان خلک د ګوتې نه نیسي یا ماشوم پلار او نیکه د لمنې نه نیولی وي یا یې څادر نه نیولی وي مینه کې نو ابو هريره سے فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به دا نابالغه ماشوم یا ماشومه چې څوک هم وي خپل مور او پلار به د جامو نه او د ګوتو نه نیولي وي او الله تبارک وتعالی ته به فرمایي چې هغه پورې موږ جنت له نه درومو چې څو پورې موږ دا مور او پلار ځان سره نه بولي الله پاک په فرشتو ته وفرمایي ماشومانو خبره ومنو سره د مور او پلار جنتونو ته داخل کړي دمره غټه سیلی دو چې الله تبارک وتعالی چې کله د ماشوم روح واخلي فرشتو ته وایي فرشتو مور او پلار یې څه ویل چې یا الله مور او پلار خو وایي چې بس تا امانت واخیستو چې ښه لاړ شئ او د دغې ماشوم یا د ماشومې مور او پلار دپاره په جنت کې داسې کور جوړ کړئ چې هغې کور دپاره بیت الحمد نامه کې او دا مور او پلار به په ورځ د قیامت باندې د دغې بچي د صبر په بدله کې دغې کور ته داخله و دمره خیر او اجر دی ټیک چې زیرتیاب وي تکلیف وي خو هغه الله تبارک وتعالی ډېر غفور و رحیم ذات دی چې کله مشرانو غټو کسانو سره نرمي کوي د روح ویستلو په ټیم کې نو ماشومان خو ګلونه دي بیا د 3 کالو ماشوم نو والدین نو ته زه د ویډیو په دې پیغام باندې د صبر تلقین کوم او الله پاک د داسې واقع په چا باندې مراولي او دا د مونږ تاسو ځنې کمزوري وي دا نه چې دا باندې به ماشوم به بچ شوی وي ماشوم همدمره عمر راوړی خو د مونږ کمزوري دا و چې د ماشوم په لاس کې چاړه ووینو یا ماشوم نه باید چې ځینې شی لرې کړي آس پاس کور کلي کې ځینې داسې کنده ځینې داسې ډیران یا ځینې داسې بل څه شی یا بور یا بجلی یا څه پکار دی چې موږ د هغې غم وکړو او د داسې واقع پېښېدو نه مخکې موږ د هغې مخنیوی وکړو د هغې دفاع وکړو چې داسې واقع نه رادرومي همغه کوهي کې بس هغه یې قبر شو او په هغې باندې جنازه وشو فقهي کتابو هم داسې لیکي همغه کوهي باندې جنازه